حج ته روان دی یو سړی 600 روپۍ دی ورسره لار کې یو خزه ناسته ده د مردار خرنه غوخه پرې کوي او شکرای کوي بیبي دا سکه هغه ورته ځه کار کوه وینا پوهه بن وېزه بچیا ولی میړه درد دی وینا بیبي ما به پوهه وینن سلورم اورز دا چې زم نهر مو بچی مم نهر دی خاون میں مړ دی سلور لونا رات یتیمان پاتی دی نن سلورم اورز دا سحر چې راوتما نو لونو راتوي چې مور کنن دم سرا نوړن بالکل هلاکی بشو ټول اورز ګرځیدم چارا تد یو نوړای روټه ستو نکو لکه می خیالو کو چې کننم تشلاړ نو لونه بمړیش مسله دا چې څوک د لوګي مړ کیږي نو هغه ته مردار خړل روا دي نو دا د خره واخې زکه په دې ټوکرای کې اچوم چې بچولې او سم چې بیګاله پېش پته رش داجی سے ورته وي بیبي زم در سره زم وې بچي اما سره زکه مزه چې زما په کور کې خدای گواه دې د دې مردارو غوخونه به بل چلوي زبستامل مستیا په څکو ورته وی بیبي بل مستیا لا نظم سزم چې کور دی وینم چې زه راځه وې خو په دې شرط به در سره زما چې دا د مردارو غوخو ټوکرای بز په سره متبت شروان الله وې جامې به پلیتیش وې زه د خدای غواړم غورز چې یو به کس سره می ټوکرای په سر وی او اسخاو په مارا روان یو جامې می پلیتیش دا پلیت نه دی بلکې دا پاکه شي وې ډېر د مردارو غوخو ټوکرای جی سه په سر کړي د بډای سره روان لې چې دروازې ته ورسېد لونه ورته په دروازه کې ولاړې وې مور نندم سرا نوړ وې بچیا خپکیږي ما ډېر سربه او مزیدار غوخه می در تراوړې لونه ډېر خوشاله اجي ورته څوي لکه سوچ کوي چې په خدای قسم چاغه د مکی د کعبه تلونا د دې نهرو کعبه جوړول ډېر ثواب دی دل بدستا ورد کے حج اکبر است 100,000 کعبہ یک دل بہتر است رحمان بابا چوي وې د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر دا د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر دا چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه الله 800 روپے رويسته ابو ډایله ورکړي چې زه حج تطلما خود حج لونا ما تدا ثواب زیات کارش داواله 800 روپے د سلور ورځو نهر ای چولیدت الونه ورته دعا کوي ورته واجی صاحبہ د دې لیکي په بدل کې ته چې څو وخت کې مړ کېږي نو الله پاک دې په دغه وخت کې د ایمان دولت نصیب کا ادوه مدینه ورته واجی صاحبہ ته چې مړ شي په قبر کې دې کېږي منکر نکیر در تسوال و جواب تراشی نو الله دې داسې جواب په جبر علی ولا چې د منکر نکیر د پکړ نه پېزان خلاص کې ادره مو ورته وي واجی صاحب چې اسرافیل علی السلام پښپې لای کې आवाज وکي او دنیا د زمکه نه راوځي نو الله پاک دې په دغه ورستاد پیغمبرانو په ټولي کې شمار کې اصل ورم ورته واجی صاحبہ چې د قیامت ورځ وي الله قاضي وي او جناب محمد رسول الله شفاعت کوي په دغه ورځ د خدای دیدار او د محمد رسول الله شفاعت دی نصیب شاه دعا ورته وکړه ای پرې خو دې ته واپس کور ترا مرګر ور سره وعده کړی و حج ته بزو دادی داد
ای چې واپس رااله د ته وی راغه مینا کې چې ناستو دا خبره داسې و دی وی زه خو مینا ته تللی نه منو څه خبره بیت الله شریف کې وینان روزه مبارکه ته ولاړو یو زم درود وی نه والله کزه تللی ای ورته دروغ ولې یا ظالما تازه حج نه راغله او دروغ وی دوی والله کتل هغه ورته په خدای قسم په مدینه منوره کې سردار کونین تا مونږ سره یو ځای ولاړ و او درود دی وی ټول ورځ په دې جګړه تیر شو د شپې په خوب کې جناب محمد رسول الله ورته وی چې اجي صاحب تا خونن ټول ورځ په جګړه تیر ورته وی یا رسول الله زهشتنیم تلو دی اجانو را سره جګړه کولې ته مونږ سره وی حضور علیہ السلام ورته وی بچیا مخه پکېګا تا چې په کوم ورځ هغه د حج پیسې دا غسلور ورځو د نهارو د یتیمانو په خېټه کې واچولې په مغه وخت الله ستا په شکل یو ملائکه پیدا کړه هغه ملائکه به تر قیامت پورې حجونه کوي او ثواب به الله تعالی درکړي ناستا په شکل ملائکه ور سره مرګره وا دوی زکه درته وای چې ترا سره نو زما عزیزانو حج دیته وای دماوا د په دور حیات کې دماوا خلق ولراله وی جی خلق غرق شو وی چې ولی وی دا یو دما دا د شپې 1500 روپۍ لیو ار سړې ځل تشپتیره کیو 1500 روپۍ ورکی خلق تباک ولور شي پیران دیته وي او بزرگان دیته وي دمادا او 1500 ولور شي ورته وای چې بیګالا نور څوک مپردا او شیخ جنید سے بستا کور ترازی دمه چې دا خبر لاړو شیخ جنید صاحب زما کور ته ویلو وسه خو دمه کار څه خبر ازي راغه بیبي څنګه چل دی 1500 روپے ودا 1500 روپے او شیخ جنید دا خیال نه کوي چې زه پیرم بزرګم د دمه کور ته زم خلکو کې بدنام شي خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کند خلق میں گویت کہ خسرو بت پرستی میں کند مکافر عشقی بودے مثلا مرا درکار نیست وہی دی خلق کورتن نوت بی بی پدې می پوي کچ دا 1500 روپۍ دې په کومه وادرانه واغسته ودیش پکې زما ځان تا ته وقف ته ته چې څه وې زبویم چې خج و انکار خو بنه کې وینا وې خدا کوټه تلاړ وی بی بی ز پیرم صفائی ډیره خوخوم ستاد جامو بدن سره پردي سړی لګېدلې دي ورشه غسل وکا اولامبا پاکه جامې واغوند بیا راشه بیا به خبرې کوم دمه بوتله غسل وکړو پاکه جامې په واغسته او راي واسته چرای واسته بیا ورته څوي وای بي بي زه خو ګره داسې پیر غوندې منځونه مم ډېر خوښ دي نو شپوګ ددا نور خبره بکو خو په دې مانځو درګي او دوه رکعات منستو کا او دوه بزو کما بیا به نور خبرې کوي په مانځو درولا او دې په سجده پرې وته او خدای ته وای چې هر چی کردم بود یا آخر کردمش هر چی کردم بود یا آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش اے الله زما خودم رکارو چې دا دمه کار زنا وا ماده د زنا نراوست او تا ته مې ودراولا زما خودم رکارو او دینه مخکې پس رجوع اے قلبی کار ترا خدایا د دې زروس د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول
یا الله دا زما کار نه دی، دا ستا کار. پس رجوع قلبی کار ترا قلبها قلبت فیل مصطفی. اے اللہ د دې زړه د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا زما کار نه دی. اے الله د جناب محمد رسول الله په خاطر د ځان نه زنا نه ډ تور کو ځان سره تعلق پیدا دمه چې دا وره د بیوش تر سبا پورې بیوش پرتاول. سبا چې را پاسه دا د شیخ جنید بغدادي په لاس بیعت کو د خپل وخلو یا بزرګ شو. بزرگان دی توای چې ډمه به راونی وي د ډمو کور تتلل به سعادت ګڼلو. زما عزیزانو داغه خلق زما عزیزانو ما ارس کولو چې هغه د مکه سره زړه تخمخ کیږي چې زبا د خپل خدای د کعبه بدل څنګه عالم بدل به څنګه عالم چې ورغه او دسماته پکې وکړ. څوکیداران را لراپورټ شو ابراها گورنر تا چې صاحب استا په کعبه کې خو چا دسي چل کړي دي. صاحب انټيليجنس سی ای ډی دایره وغوښته وې سړی غواړم سړی ورپسې ګرځېده. 2 ورځو کې سړی بوټ راوویست چراوی وسته. ابراها ورته وی چې په دې مې پوي کا سړی راوستو. ابراها ته پیش کړو چې دا کار دی ولی کړی دی. ادم مکه سړی ورته وی ابراها ته چې خبر واوره په دې کمره باندې تا د کعبه نامه خوا هغه کعبه چې کومه په مکه کې ده ا د خدای په حکم ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام جوړ کړی. ما دا معلومه ولا چې په دې کمره چې تا د کعبه نامه خدا نو زما د خدای په کعبه کې خدا اثر دی چې څوک ورته په بد نظر وګوري نو سر قلم شي. ما ستاد کعبه بزرګي معلومه ولا والله ابراها د کعبه نامت لری کما پکې ډکی متیاز کولې په ما څونش. ابراها ورته څوې ورته مکی زما دې په خدای قسم وی چې ترغه پارام کې ننم چې ترسو مې ستاد خدای کعبه ورانه کړې. اتیانو فوج تیار ک د یمن نرا روان شو مکه تراغه 3 میله فاصله باندې ډیرو والا ټایم بوس فکس کړي په بیت الله د حمله لپاره. د عبد المطلب او خانونی و د عبد ابراها فوجیان چې او خانونی و عبد المطلب ورغه وې صاحب ستا فوجیانو زما او خان نیولې دي. ورته او عبد المطلب ز کعبه ورانولو تراغلم داغه تپوس نه کاو د خانو تپوس کې. عبد المطلب ورته وی چې ابراها د کوم شي مالک چې زایم داغه تپوس لزر اغلم او چې د کوم شي مالک خدای دی خدای پويګو او تپوس پويګا. د کعبه د تپوس ضرورت ماته نشته داغه تپوس به خدای کوي. خدای پويګو کار کوي. زما عزیزان ابراهاتیان مخ کې فوج ورپسې څوک نشتا
چې د کعبه بدل والی ایسو یو سو خادمان د کعبه دي اده بادشاہ د فوج په مخ کې څنګه کولې ایسو نو چې ایسو پاتې نشي د دین حقا د بیان او داغه د بدل غستو د پاره نو الله بیا بل کار کوي ابرها اڅوک نشته د کعبه بدل غستو والا اڅوک نشته اتیان مخ کې او فوج ورپسې قران وګورئ الم تر کیف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طير ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول مارغان رااله دیکھو ګوره دومره مارغه ده یو کانه په پنجو کې نیولې یا په مخوکه کې نیولې جاز ده پنجو کې دو بما یو بم مخوکه کې او پیراله چې بمباری شروع کړه کانه د اتی پملا را غورځيږي لاندې نه دومره غار پکې کی د سړی دل تر غورځيږي لاندې نه دومره غار پکې کی عبد الله ابن مبارک حج نه وزګار شو کور ته روان دی چې ګوري یو بډای خزانه استه ده او ببر شړای لپټای په ځان اچولې دا او ناسته ده غلې غون نو عبد الله ابن مبارک ورته وایي چې السلام علیکی ورحمت الله بډای باندې سلام اچي بډای ورته وایي چې سلام القول من رب الرحیم قران یو د سلام جواب ورکو دا قران الفاظ دي چې ملائکه به کما سلامي جنتیانو ته کوي نو عبد الله ابن مبارک ورته وایي چې دلته څه کوي بډای نو بډای ورته وایي چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له عبد الله ابن مبارک وایي زه پوښم چې دین لار غلطه شوې ده نو ورته وایي چې بډای ته چې دلته ناشته سورې دی وشوي نو بډای ورته وایي ثلاث ليال سويا درې ورځې مې وشو بیا ورته عبد الله ابن مبارک وایي چې ستادل ته درې ورځې وشو ته خوري څه نو بډای ورته بیا قران وایي چې هو یطعمنی ويسقین الله مال دلته روټایم وروړي او بم وروړي نو ورته وای دلته خو بم چرته نږدې نشته ته دا 10 پڅکه نا بډای ورته وای چې فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا خدای وای چې او بدر ته نه ملاويږي په پاکه خاور باندې تیمم وایو منځو کوي عبد الله ابن مبارک ورته وای چې ما سره هو لګروټه شته که ته خوري ورته وای چې ثم الصيام الى الليل خدای وای روزه تر ما خامه پور برابر وای نو زما روزه ده ضرورت نه خورم خزه ده بوډای ده په میدان کې نه استه ده عبد الله ابن مبارک ورته وزي دی ورته لا زما هغه ورته وخ کینولو دا چې په سوریدن عبد الله ابن مبارک ته وای چې قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم عبد الله ابن مبارک تشاکا او سترګې پټی کا ز پردادار خزم په وخ سورېګه مسنه چې تم چرته ونګورې عبد الله ابن مبارک وای ما شاکړه سترګې مې پټې کړې دا چې په وخ سورې دا وخ منډ کړه دا ته پریوتا ما ورمنډ کړه چې هو بوډای ته خو به خوښ شوی بیا ورته قران وای چې ما ثواب من مصیبت الا باذن الله عبد الله ابن مبارک چاته یو مصیبت نه رسی مگر د خدای په حکم رس
مال به خدای سزا را کړي. هغه بیا ما وخ کینو له دامه په سره کړه روان شو. وای ما ته پښتنه وکړه چې بډای خاوند شته؟ نو بډای راته و چې یا ایها الذین آمنو لا تسألوا عن اشیاء. ما نه دا پښتنه مکه چې خاوند نشته کنيشت. چپ روان اوس. وای بیا زلګیاو ما څه اشعار وې. نو بډای د پاس نه راته आवाज کوي چې فقرؤوا ما تيسر من القرآن. اے عبداللہ ابن مبارک قرآن لولا شیرنا موایا. قرآن وایا. نو عبداللہ ابن مبارک تا بی بی وئی چې قرآن لولا شیرونه پریدا. وای ما قرآن لسته شروع کړ چې د زامنو ځای ته ورسېدو. نو زامنو نه ته ما پښتنه وکړه چې دا ستاسو مور نه زه پښتنه کوم او د هرې پښتنې په جواب کې قرآن آیات وي او مال جواب راکړي. د هرې پښتنې زامنو ورته ویلي په خدای قسم 40 کاله وشو چې زمونږ د مور د قرآن نه بهر خبره نه ده کړې. 40 کاله وشو. اره خبره چې څوک ور سره کوي د قرآن آیات وي او جواب ولا ور کوي. خزه کزان خزه کول او خکول غواړي قرآن سره به داسې رابطه او تعلق پیدا کوي. دا قرآن به څنګه چې څوک ور سره داسې رابطه پیدا کی. ته چې مړ شو په قبر کې دی کیدی په دې ځای کې به دا قرآن د انسان په شکل کې ولاړی دې ځای سره ملائکه چې راشي او تپوس ته کوي نو د په ځای به جواب قرآن ور کوي. زما عزیزانو سوچ وکای فکر وکای پیغمبر چې دنیا ته راغی په دې میاشت کې رائے وړڅ قران کریم غوندې عظیم کلام چتلو پرخ وسه قران کریم غوندې عظیم کلام بیمار دی بلال ورغه صلوات و سلام علیک یا رسول الله د مانځه وخت د صحابه انتظار کوي لګیا دی. سردار کونین فرمایل مروا ابا بکر فليصلي بالناس. ابو بکر ته وای چې هغه مخکې منځ ورکی زما طبیعت ډېر دروندې مستراوته نشما. بلال چې دا واورید چې زما محبوب بنن جمعات ته ناراضي نو به او شپ کوسه کې پریوت چې را پاسې د نو الله ته وی چې پروردګارا کاش چې نه په حبش قوم کې پیدا شوه وي او نه لوی شوه وي او نه د محمد رسول الله د بیماری आवाज په ما شوه وي. جمعه تراغه صحابه ته وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا ابا بکر فليصلي بالناس. ابو بکر په جړاش چې حاشا وکلا دا چرته کې دی شي چې نن بد محبوب په مسلزه مخ کې منور کوما. الله صحابه ورونی وجه صدیقان وقت قضا کیږي منور کا پزور په جڑا جڑا مخ کې کټ. سردار کونین طبیعت کې لک خفت پیداش حضرت علی او عباس ته आवाज کړ چراشی زما طبیعت لک خشو اسه نه چې چرته د جمع مندرانه قضا نشي د جمع مندرانه قضا نشي. سردار کونین د حضرت عباس او د علی په ګولا سیخه دی. بی بی عائشہ فرمائی چې ما رستون ور پسې قتل سردار کونین خپې په ځان پسې راخ کې او جمعه تروانو. الله الله جمعه تلاړو منځ شو بیا کور تراغه صحابه ټول ور پسې رال چې یا رسول الله
پدیم پوئی کچتا نرستو بزمونگت سحالوی حضور ورته دغه وخت وی ترکتو فیکم امرین کتاب الله و سنتی اے صحابو دو سیزونه می در تفریخ دی یو د خدای کلام بل زما حدیث کتا سو د خدای په قران عمل کولو او زما په حدیث لن تزلوا چر بتا سو نه گمراه کیږئ او کتا سو د خدای قران او زما حدیث پرېخ و نو خدای بتا سو پریدي د یو ورځ نه بل لذلیلی د بل نه بل لذلیلی او د بل نه بل لا زما جدالو جناب محمد رسول الله ورتوای اے صحابو دو سیزونه می در تفریخ دي یو د خدای کلام بل زما سنت قدام نیولیو تاسو بچره نه گمراه کیږي کدا تاسو پرې خو خدای به تاسو پرې دروازه ټکه دا صحابه لاړ بار سوق دے بی بی فاطمه وې بابا جان یو ډیر hebatnak سره بهر ولاړ دے ورته وی بچیا دا hebatnak نه ده دا غسړې دے چتاب بی پلار کیو مهندی بدی کنڈی کی بی فاطمہ وہ بابا جانا واللہ کدن نظرات لو اجازت ورکما سردار کونین ورتو فرمائل چی بچیا دا چوک دے چی زما دروازی تراشی چی چارا لی گلے دے اغتاو آیا اجازت شو اسرائیل علیہ السلام دنن راغ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ملائکو شان داو ملائکو څه شان دے د پیغمبر په مخ امام غزالی لیکلی دی چې اورز د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه ته سلام ویلولا او یا زره ملائکی راځي اورز او چنن کمی ملائکی راشی نو تر قیامت اب بیا د دوی نمبر نرز نو عرض میں داو چا دیدانو دنیا گوره ټولا بستا چې سردار کونین غندې پات نش نو بل بسوک پات نش اسرائیل علیہ السلام سکرات د موت شروع کړ حضرت عائشہ فرمائی چې د پیغمبر سر مبارک زما سینې سره لګېدلو رنگ مبارک تکسور شو اسرائیل توای چې نور تکلیف هم شتا کا خلاص و یا رسول الله دا خو می پر روپای کی او نه در باندې خېده سردار کولل ورته وای چې اسرائیل روپے کے شپاڑا سنی تکلیف پا ماں کا خوچ زما د امت سره ډېر مهربانیو کې لک سات تیر شو انا لله و انا الیه راجعون صدیق اکبر پس جواب لاړ چرا شو صدیقا ات چې د کوم شمه پروانه وې اغا شمع وفات شو ابو بکر پمنډه راغی په ور پریوت چغې کړې چې وا محمد وا محمد وا خلیل وا حبیبا دا ابو بکر आवाज په ور پروت دی په یو مخ مخکولای او په بل مخ مخکولای او دا چې وی وا محمد وا حبیبا وا خلیل الله بدو مرګ پتا نه جمع کوي یو مرګ چراله او په وفات شوي عمر چې واورید
توره راوستا وی والله کچاوه چې رسول الله وفات شو اوس بتی پدی توره سر قلم کما لکه مرزا بدل اشعار چاواوري ده چې یاره دا به څومره نیک سړی چې کتو ته راغې تاسو کو چې مرزا بدل کم جمعات کې خلوت کې خلقو جمعات مانشتا نه دکان کې وګورا ګیره کلی ورغه ورته داسي ګوري ورته مرزا بدل شماري شرامه تراشي ګیره کلی هغه ورته ریش رامه تراشم لیکن دل مخلوق را نه می خراشم ګیره کلام خود خلق وړه نه هزارم هغه ورته لو کم بخت بتراشن ریش دل رسول الله را می خراشي پګیره کلولو په خدای قسم ته د محمد رسول الله زړه زخمی کوي مرزا به دل نیمه ګیره کله کړي و نیمه پاتې و بیوش پریوت چې پوش کی شو ورته وی جزاک الله کې چشمم با ساختی جزاک الله وسړیا خدای دې تعالی ډیر لوی جزا درکې کہ مرا با جان جان हमरा ساختی دا سے خبره دی راته وکړه چې عمل په وکړم نو محمد رسول الله سره دی او ذکرم نه د تبلیغ کول چل زده کوي ممکن دا عادت شته کچرته قبر لور شو ابو بکر متعلق قرآن څه ویلي دي اذ هما فی الغار لا تحزن ان الله معنا اذ هما فی الغار لا تحزن ان الله معنا معنا پدی علماء پوئیگی معنا د متکلم مع الغیر صیغه دا متکلم دیکھو برو شیخہ دیکھو اذ هما فی الغار لا تحزن ان الله معنا معنا د څه صيغه ده وایلک متکلم مع الغیر متکلم مع الغیر دا معنا چې پیغمبر ابو بکر ته وایي چې ابو بکر په دې غار کې چې څومره خدای ما سره دې دومره تا سره ابو بکر په پتون د پیغمبر سر پروت دی اوده دی ابو بکر کمیس وشلولو او ټولی سوړي په غار ثور کې بند کړي چې کفار ګرځي چې زما محبوب چرته څوک نه ګوري او دته تکلیف ونشي یو سوړه پاتې و چې هغه د پاره ټوټه نه و نو پکې پوندې کې خوا پوندې کې خوا دننه نه مارو چې چلو ابو بکر خوځینا چې مار خو خورلې ده که او خوځیدم اسنه چې زما د محبوب خوب خراب نشي الله مار چې چلا ده او خوځینا ډېر سات تیر شد سردار کونین په مخ مبارک دا ابو بکر د سترګو نوخه پریوت اندازو کیدا ابو بکر خو او په چهره انور د جناب محمد رسول الله باندې الله سترګې مبارکه چې وغړولې ابو بکر ول جاړې وې قربان د تانا یا رسول الله ډېر ساتو شو چې ما سشي چې چلای ما او خوځې د مزه کنه چې ستا خوب چرتا خراب نشي خدا سترګې می داسي وی چې زمایو نه من لوخه درته الله صدیق اکبر ته خپدی خواکا
سردار کونین قرآن لستو پا ابو بکر چفک ابو بکر وی پخدای می دی قسم وی ما تدا محسوس کی دا چیز چرتا مچایم نیم خوڑلے چه قرآن غندی کتاب وی او د محمد رسول الله غندی خلوی اغیتا دا مار درد شده دا اوز زمونگا خلو کی چه اثر نشتا قرآن مغا ده خو خلو دا خون پنجو ندا قرآن مغا ده والله داغا قرآن لئی چی یو بادشاہ یو حافظ پا سوالو لید چی خیر غختا وی حافظا قرآن دی یاد دے وی او سیر وی نیو کوٹا کی واچولو یو کانے ورطا کی خو وی کدا کانے دی تر سبا پوری سرزر کری نو سبا بدی پانسی کوم زوڑندوم ماس خطانا فی سوچو کو چی خدای ما سرخو کیمیا نشتا چی دا کانے پی سرزر شی سوا د قرآن نا پا الحمدو شورو کڑا سار بانگونا چکے د من الجنت والناس تورسی دو پکانی لاس کے خو پی چوفے کو سار چی بادشاہ دروازہ لرکا چی گوری کانے دس روز ارو غنڈ پرود دے قرآن خدا ہر مرض دارو دے کنا کم مرض دے چی داغے علاج پا قرآن کی نشتا چا ابو بکر آج سے قربان او پغار سور کے صدیق اکبر مار رسول اللہ رو غفتو وی مارا ولید دا ابو بکر اچھی چلو ورطوی یا رسول اللہ غسر کے گرا تما زمادی پا خدای باندی قسم وی عیسیٰ علیہ السلام یو رضی واس کولو پواس کے داوئی چه مانا رستو با یو پیغمبر پیدا کیگی محمد نام بیوی دمکیلا با بیا مدینے تا ہجرت کئی او پغار سور کے بلگ وقت آرام کئی ننشپک سو کالو شو چستاد دیدار پا انتظار باندے زپ دی غار کے ناستے ماں پدا غسولہ کے ماتا تکتا ابو بکر ٹولی سوڑے خو بند کرے دایا وپاتے وچ باپ کے تالا قتل پاگے کے دپندہ کے خواہ نو یا رسول اللہ ستا پا عشق کے دا سے غرق مہا چی پزان پوئی شوے نیم ابو بکر میں اوچی چلو دا ابو بکر یراو خوف کفار پہ پاس گرزی قرآن رازی لا تحزن ان اللہ معنا معنا اے ابو بکر میارے گا ان اللہ معنا خدای تاو ما دوارو سر یو شان دے سمر خدای چی پدی غار سور کے ما سر دے دمر تا سرم ما تا دوارو سر درم پدی غار کی یو برابر دا خدای ذات تے چی ان یری کم ابو بکر سر چی خدای پا غار سور کیو کم ابو بکر سر چی خدای پا غار سور کیو کم ابو بکر چی پا مدینہ کے سر د جناب محمد رسول اللہ پا لاس پروتے اگا ابو بکر خراب دے اور سور لسوکال رستو تاسو خی عزیزان و عرض میں داؤ غار سور نروان شو مدینے تا اطلاع لاڑا چھ محمد رسول اللہ را روان دے ولی ولی جنکا لارے تراوتی دی او تمبلونا ور سر دی سردار کونین چی ولی دا چی پاغا غنڈو باندی راواوڑے دا ابو بکر ور پسے دے
اجنکو تنبلوال شروع کړ. غزلې وي څه غزلې وي؟ طلع البدر علينا من ثنية الوداع طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا الله داعي. اے اهل مدینه نن د سورلسم سپوږمۍ په مونږ راو خطا د خدای شکر وباسي. جیرکای دي تمبلو لغاگئی طلع البدر علينا من ثنية الوداع. سردار کونین ته پیشکش شو د مدینه لوی لوی سردارانو صاحب ته زما ملمای ته زما ملمای ته زما مل. سردار کونین وی چې یو طرف ته شي زما پروردگار دا فیصله کړی دا چې زما دا اوخه د چا په دروازه کې کې ناسته زبداغه ملمای ما او خطلا اطلا اطلا هر سرمایدار و یا الله زما کور یا الله زما کور ټولو نه تیر شوا دا ابو ایوب انصاری په دروازه کې کېناست. ابو ایوب انصاری هغه سړیو چې سورزونه پخپلم نهرو بچیم نهرو په د پاسه سردار کونینم ملمش. ابو ایوب انصاری زار زار جاری چې پروردگار زمان لوگا او زما د بچو لوگا خو چاتم پتا نوا خدای اوس خو ستا محبوب می ملمشو چې دومره څه خورا کراوي چې د دم المستیا می کړي. رسول الله راو غوښتو و ابو ایوب جالما مخفکیگا ستا د بچو د لوگي برکت ته چنن زستا پکور کے مل مکرما دستا لوگا او استاد بچو لوگا د خدای دومره خوښ شو چې زما اوخه ته دا حکم کو چې په دې دروازه کې کین معاملہ شروع شو. اخیری ټکی تر اعظم حضور وفات شو. چې وفات شو انصار او اهل مکه کې بادشاہ چې خلیفہ بچو کی امیر بچو کی اهل مدینه وای چې زمون ملک دی زمون به امیر تاسو خو د مکه مهاجر راغلی. با شوروشه صدیق اکبر پاسې ده ورته یو حدیث واوري د جناب رسول الله صلی الله علیه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش. پیغمبر ویلی دی چې امام به د قریشو نه اوس تاسو خو خدا انصار وی چې پیغمبر ویلی دی چې امام به د قریشو نه. اے ابو بکر په قریشو کې تانه لوی سړی به بل څوک په یو आवाज ټول اهل مکه او اهل مدینه د صدیق اکبر بیعت وشو. اوس نن بیعت شوه سباله صادری پوګه کړی دي او روان دي بازار کې صادره خرڅ چې بال بچ لنفقو. عزیزانو عمر فاروق د بیت المال نو ورته نفقه جاری کړه چې دا وختم د قوم خدمت تور کا صد پاسه 2 کال د حکومت چې وفات کېده وصیت وکړ لورته وای چې د بیت المال کم سيزونه زما په کور کې دي بچي زما د مرګ نه رستو دا ټول سيزونه عمر تاواله کا ولی د مرګ نه بعد به زما خدمت منقطع شي او چې د چا خدمت منقطع شي د بیت المال مال داغه په کور کې حرام دی. زما عزیزانو د بیت المال مال داغه په کور کې حرام دی. عمر وی چې الله دې په صدیق رحم وکي
دا سگران ردائے کی خوجدا پالل بڑیر گرانوی دا صحابو متفقہ فیصلہ شو عمر فاروق امیر شو. عمر فاروق ډېر خبره او ډېر قصیدی خو یو درته کوم. عمر فاروق پکور کې سپوزیشنو آل داستانم لګو ګرځي د شپې ګرځي د مور او لور جګړه ده په یو کور کې. وګه چې دیوال سره کې خو څه چل دی مور یې دې پيو کې وبو اچوا لګي دي و مور عمر فاروق حکم کړی دی چې چا پيو کې وبو اچولې سخت سزا به ورکړي کیږي. و عمر بو د پروتي چرتا ورته مور خبره ده خو کړل عمر بو د پروتي حکم عمر د نو د عمر خدای خود نه دی. وازیزا مور او لور پکور کې د عمر خدای خود نه دی. اخو می ګوري چې عمر اډر کړو مونږ دغه خلاف ورزي کوو. دا عمر چواله شو. حضرت علی راغی و یو اسرا کوي چې زه یو حکیم او ډاکټر راولم. پاسور شو یو حکیم پس یو کلی تلاړو چلاړو حکیم ځان پس راسور چې نیمه لارې ته کو شاو زخپل کلی تا وی ولی و عمر وفات شو. و څنګه وفات شو څوک راغلی आवाज دی واورېدو ورته حکیم صاحب نور باس مکوا او ګور پردای چيله پردي بوټي خوري لګیا دا عمر چې ژوند دی نو پردو چلو پردی بوٹی تخلقول نشوا. عزیزانو د حاکم عادل حکومت یوازې په انسانانو نه والله چې دا غوي په حیواناتو حکومت. دا عمر دی زنګل تورزی صاحب دې زنګل کې زمری دي و الله اکبر الله اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اے د زنګل حیوانات مونږ لار راکې چې په دې لار تیر. علماء لیکي په خدای قسم د زنګل ټول زمری مکت چې یو طرف ته غون شو عمر له لار ورګړه. دا بتاستا په خبر خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي. ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12. ابو بکر عاشق دے لنگے والے دے او د کیکر پاس وای هغه سړی ګندلی دي. مجلس لګې دلای د سردار کونین پکې جبرئیل راغی. سردار کونین چې ورته وکړه جبرئیلم د شړای لنګ والے دے او چرته کې چې کمزې سوړه دی هغه سوړه د کیکر پازغي باندې ګندلې دا. جناب محمد رسول الله ته تپوسو کو چې جبرئیل دانل پکم شان کې رااله و یا رسول الله تپوس مکوا زما دې په خدای قسمی چې نن د ابو بکر صدیق لنګ د خدای دومره خوښ شوه دی چې نن د ټول خدای ملائکو ته حکم کړي چې تاسو ملنګونه وای چې ساتره د بیا جبرئیل را و په دې ټکلار شه الله وای چې زما سلام ابو بکر توایا. د غرمه ټیم وو سردار کونین په منډلار صدیق اکبر ته وې چې مبارک شه په دې به وخت الله راولې ګلم چې زما سلام ابو بکر توایا. ابو بکر صدیق په جړا شه حضور ورته وې چې صدیق دا خود خوشاله خبره ده نو ته په جاړې ولې
वो या रसूल अल्लाह जाड़म ज़का चे कहा मैं कहा ये नगाते गुल, कहा मैं कहा ये नगाते गुल, नसीमे सुबह तेरी मेहरबानी। जाड़म पदे चे कुजाज गरीब और उसियाओ कुजाद खुदा सलाम। दा शानो दा अबू बकर खबरें ढेरी दी چې څو وخت کې وفات کېده. لوري ورته ناسته د حضرت عائشہ او دا شعر لګیا دی وای من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. اے پلاران ما خود محمد رسول الله په وفات باندې پلے ټولی اوخه په سر کې بند کړي ما نه جړل چې که حضور وفات شنو پلار می ژوند دی خو ستا په مرګ باندې فإنه في مرة مدفوق. اوس بستا په مرګ زما د سترګو د خو سیلابونه روان شي. پلار ورته وای چې او بچیا ته ولې جاړې جاړې خو بده پلار چې داسې کور ته روان دی چا کور وړاندې لیدلې نه ده داسې پولیس به د گرفتاری کوي چې هغه پولیس وړاندې لیدلې نه ده په داسې عدالت کې به پیشی کیږي چې وړاندې هغه عدالت لیدلې نه ده. اے بچیا جاړمان تو خو بیان ژوندې چرته بچا سره کینې پام بدی غلط شي وای زمالا چې یک تنها له تلار شم کدا عمل ټیکټ می برابرو خو کار بجوړ شي او که برابر نو بچیا د دغه زینب زما محبوب ممان غخت. بچیا دا وصیت می وره زچ وفات شما زما په کور کې 15 سيزونه د بیت المال پرات دي دا 15 واړه سيزونه به عمر فاروق ته داخل کې زکه د بیت المال مال د بیت المال مال د هغه چا په کور کې باقی پاتې کېدل حرام دي کم سړی نه چې د قوم خدمت منقطع شي چې زه وفات شم خدمت منقطع شي بیا د بیت المال مال زما په کور کې باقی پاتې کېدل حرام دي نه دا به یو بل خبره ده چې زه چې وفات شم نو زما د محبوب د قبر نه به اجازه غواړي که زما محبوب اجازه کو چې ما په خپل خوا کې پریدي واه واه په خپل خوا کې می پریدي که زما محبوب اجازه کو چې په خپل خوا کې می پریدي خو ما د محبوب په خوا کې دفن کا او که اجازت نشنو عام مقبره جنت البقیع تا میوسه. بل خبره می بچی داوره زچ وفات شما پام کو چې ما ته د نوې کپڑے کفن راوان غونده لار ولی وې بچیا نوې جامې خو ژوندۍ د زینت د پارا غوندي ستاپلار چې مرشینو د مړو د زینت سره څکار دی دعا کوه چې الله د قبر زینت راته نصیب کی د مرګ نه رستو به زما د کمیس او پرتوګ او زما د خپل صادر په او بوبه مې ولمبوي
صابون مابون بنئی نو د بیرې پاڼې به پکې واچوئ دا لک صابونونه او ټټران کفنونه او کمیزونه او په تابوت کې بخملونه دا نه په تابوت کې بخملونه دا نه دغه د خامتا جامې براواغلې او په خپل صادر کې به متاو کې او د سردار کونین په خوا کې به مې دفن کې چې وفات شه قبر مبارک نه اجازه ته غوښته شه عرض داو چې دا ذوقي شی دی روزه مبارک نه आवाज شو چرای وړي صاحب روزه په خوا کې قبر وکنستش صدیق اکبر لحد تکوش چې خخت تبزه ولګولې شګي وغورځې د لحد ته صحابه بیا تبز را لری کړه چې دا شګي را لری کو خو چې تبز را لری ک چې ګوري د حضور دروازې نه د حضور لاس راوته دي او ابو بکر ځان ته غاړې استه دي او आवाज راغی چې ابو بکر زه خو ډیر وخت نستا په انتظار ما تاسو پوښی دا شانو د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج قران ویل او داغه تفسیر پیغمبر بیا په خپل بیان کړي د ام هانیه رضی الله تعالی عنها په کور کې پروت ته د شپې جبرئیل را بوراق ور سره ده وې خزولو وې تیار شه بار رويستو 10 وغیرہ په وکو شق صدر ورته وکو دا بوراق باندې سور کو د شپې په مسجد اقصا تراوست مسجد اقصا هغه ځای دی چې فلحال د يهودو په قبضه کې يهود هغه خلق دي چې داغي سپورټ ټول امریکا کوي امریکا هغه خلق دي چې زمونږ ماماګان دي او مونږه خوري نه فلحال د يهودو په قبضه کې ده د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بوراق سور کا او مسجد اقصا ته بوت قران کې راځي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا پدې دا علما پويږي چې لیلن کې تنوین د فار د تقلیل دی الله هغه ذات ته چې د شپې په یو پړک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه مسجد اقصا ته بوت دیکھو وګورئ اوس د مسجد اقصا کې پیغمبر ته ارشاد شو چې د 1,24,000 پیغمبرانو تقاضا ده چې مونږ له 2 رکعات مونږ نه حضور علیہ السلام 2 رکعات مونږ ورته وکړه جبرئیل ورته وی چې یا رسول الله ټول صفات باندې موصوف وي یو صفت پاتې و امام الانبیاء هغه نه نشو دغه معراج شروع شو معراج عروج توي عروج په عربي کې پور تطلو توي څه توي عروج په عربي کې پور تطلو توي معراج ته معراج وای زکا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې پور تطل یو قدم د بوراق با داسې پریوتو لکه څنګه چې منتها د نظر وي آسمانونو ترسي دروازه ټک دربان سوک وانا جبريل در سره سوک دے محمد رسول الله آواز شو مرحبا مرحبا بنبی صالح اول دروازه پار شوا دویما دریما ها سدرۃ المنتہا تو جبريل علیہ السلام ورته یا رسول الله دې نه مخکې ذاتلین شما
جبريل ورته وی یا رسول الله دې زنه مخکې زنزم زچرتل نه کدی زنه مخکې لاړم د الله انوار به مې وزره اوس وزي الله قرب چې نصیب کیږي په دیدار باندې مشرف کیږي ورته وی حبیب د دنیا دستور داده یو دوست چې بل دوست زین ستو فزان سره وړي یو دوست چې بل دوست زی ستو فزان سره وړي ته چې د دنیا نه راغله تا مال سره وړ الله ورته وی تا ما ته سره وړ توفه هغه توفه وای چې کوم داغه د شان سره مناسب یا الله تعالی می توفه التحيات لله والصلوات والطيبات تحیه عربی لغت ته په ډېرو معنی راغله یو معنی د تحیه تحفه او ډاله اے پروردگار توفه می تعالی راوړی دا الصلوات والطيبات اے الله د منزونو او استاد پاکه بیانولو توفه می راوړی چې زبستا منزونو او ستا عبادت کوم او ستا پاکی به بیانم الله ورته سوی السلام علیک ایها النبی السلام علیک ایها النبی پتا دی سلام یہ زما محبوبا سردار کونین ورته فرمائی چې الله په ما خو سلام وی خو زه یوازې نیم زما ډېر زیات مرګریم دي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اے الله په ما خو سلام وی استا په بندگانو کې چې کوم نیکان دي پاغوي دې سلام وی زما عزیزان دغه راز و نیاز څومره وختو ویښ شي داسې وخت در باندې را روان دی داسې دور در باندې را روان دی چې دنیا کې د چا د جواب خو نه یی په قیامت کې به د خدای د جوابم نه یی او نه به دغه د ملائکو د جواب داسې الفاظ به نه لري چې ځان په اخلاص ویښ شي نن د پاکستان مسلمان هیڅ نه غافل نه دی سوا د دین نه راضی جلسو کې ناز